یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی بشر حافی. بشر لوی بزرګ دی، زمونږ د دې ټولو استادانو د دې علماو استاد دی او د دې ټولو بزرګانو د اولیاءو پیر دی. د دې مخکې تاریخ دا و چې د شرابي و، شراب به څښل او اکثر وخت به په شراب خانه کې تېراو. یو ځل په لاره باندې تېرېده، یو کاغذ په ځمکه پروت و، کاغذ یې روچت که پکې د الله نوم لیکلی شوی دی، بسم الله الرحمن الرحیم پې لیکلی شوی دی. یاره خفه شو، اوهو ګوره د الله نوم په ځمکه پروت دی. هغه یې راواغېسته، صفحې که پاکې که، خوشبویې پې پورې کړه او د پټکي دیوال کې ومنډه. دا عام بعضې وطن کې د دې پټکي او خپل رواجي، هغه زمانه کې د پټکي او رواجو، لکه د افغانستان په دې بعضې علاقو کې که ماشومان هم وي نو پټکي پسې رہی، یا بلوچستان کې دا قبایلي علاقو والا. هغه خوشبویې پې پورې کړله او کاغذ یې راواغېسته او هغه یې د پټکي په هغه ول کې ومنډه. لاړ شراب خانې ته، شرابي دی، خو چې کله به په شراب خانه ورننوتېده نو دا پټکې به یې راواغېسته او دروازه کې به یې میخ تاوېزان کړه. یاره وایي په دې کې د الله نوم پروت دی او دا د الله نوم چې پکې دی نو دا د شراب خانې ته دننه نه وړم. ګوره بعضې خلک وي ګناه کوي خو بیا هم څه ناسه احترام او قدر پکې وي. که ستاسو خیال و پخوا دې ودونو کې مونږ ماشومانو دا ډول او سرنا به خلکو راوسته، نو چې د جومات خواله به راورسېدل نو هغه ډمانو به هغه ډنګ بس کړي. داسې وکړه نه به جومات خو لویه خبره ده، زمونږ دې کور له چې به راورسېدل مولوي صاحب به ناستو در به یې هغه شی بند د زیارت دی شهید دا قبر چې دی د زیارت خواله چې به م ډول والا راورسېدل حیا به یې کوله نو هغه ډول به یې بند کړ. ګناه به یې کوله خو چې د جومات خواله د زیارت خواله داسې د علماو د کور خواله به راورسېدل فوراً به یې هغه ډول بند که حیا پکې به و. دا اوس زمونږ د وطن د خلکو نه حیا ختمه شوې ده، خو د جومات دیوال سره خوا کې به ده بې حیایه سامان یې ښود. د جومات مخکې به ډولونه ډنګوي او ګناه به کوي او ډمې به ګډېږي، ناروا به کېږي، دا ډو څوک پروا نه ساتي. د جمعې په ورځ باندې مخکې دور خو لا وروستو خبره وه، د جمعې په ورځ به چا په څاروو کار نه کو، د عرفې په ورځ به چا په څاروو کار نه کو. داسې به وکړه به نه هلکه وي اختر را روان دی چې ګیا مخکې راوړو، د اختر نه به څلور پنځه ورځې مخکې ګیاګانې راوړې او په کور کې به یې کېښودې، ولې د عرفې ورځ ده، عرفې په ورځ به کار نه کوو. چا به ویل که جومات نه به د عرفې په ورځ مونږ لوښه راوړو او که بروزه به راوړو، کار به نه کوو. اوس وروره نه عرفه شته او نه جمعه شته او نه عاشوره شته او نه اختر شته، بس هر یو سړی په کار ورپسغل دی. نو الله هم وایي چې دمې ته به نه پرېږدم، شپه ورځ به همدغه کونډی ځان پسې سولی او د رزق پسې به منډې تړلی وی چې څنګه د الله ونیو همغسې به یې دله درکوي. انا عند ظن عبدي بي، پروردګار فرمایي چې په ما دې څه ګمان وکړه هغسې به در رسېږم. که دا ګمان دې په الله وکړه چې عرفه به م چوټې کوم، جمعه به م چوټې کوم او د اخترونه به م چوټې کوم، عاشوره به م چوټې کوم، قسم دې دا ورځې به دې د چوټۍ وي خو رزق کې به دې کمې نه راځي. او کوې نه مړه عاشوره پکې سي او جمعه پکې سي، راځه ډوډۍ ګټه، اختر څه ته وایي ډوډۍ ګټه. نو همدقه د شپې او ورځې به دې ډوډۍ پسې منډه وی، د شپې او د ورځې، او چې کومه دې مقرره د هغې نه به دې نوړی هم زیاته دي ورپسې به یې که منډې به ورپسې وې. نه شپه اوزګاره ده، نه ورځ اوزګاره ده، نم جمعه اوزګاره ده، نم چهارشنبه اوزګاره ده. د جمعې په ورځ یقین وکړه پاکې ښکلې جامې به د مشرانو واغوستې، د بانګ نه ګنټه مخکې به جومات ته رسېدل. اوس چې بانګ وایي په پټي کې لګیا دی، چې بانګ وایي دکان کې لګیا دی، رزق مخکې مونږ ورپسې یورونو. ولې مونږ الله ته شا کړه او رزق ته مخ کړې، الله ته مخکې رزق ته شا کې. روزي د الله لاس کې ته ګوره چې پروردګار روزي درکوي او که در یې نه درکوي. نو دا قدر و. نو بشر حافي هغه به د الله د نوم قدر کو، عزت به کو. هغه به یې راواغش پټ کې او د دروازې چې څنګ به دننه شو دروازه کې به یې میخ تاویزان کو، لا بړ شراب به وڅکل. او چې کله به هغه خپله بدعملۍ وغیره وکړې او بیا به راغې هغه پټکې به یې راواغېست او په سر به یې کته به
علاقه کې یو لوی بزرگ دی پروردگار الله یې په خوب کې ولیده رب العالمین. الله وتا فرمایي چې ورشه بشر حافی باندې زما سلام وای، په بشر حافی زما سلام وای. د چراویخ شو 2 رکعات نفل وکړل. اوهو بشر حافی څوک دی چې معلومات وکړل دغه خو هغه شرابي دی، هغه بدعمله دی. الله د الله سلام په دې سړي ویل یاره ممکن دی د خوب کې خطا شوی. بیا وده شو، چې وده شو بیا خوب کې رب العالمین ولید. وی تا ته ویم که نه شا به لاړ شه او دغه بشر باندې زما سلام ووایه. بیا راویښ شو، چې راویښ شو صاحب اودس یې وکړو 2 رکعاته نفل یې وکړل. یاره دې خوب کې زه خطا یم. ځکه چې دا کم سړی ما ته رب العالمین یادوي دا خو ډېر بدعمله دی او شرابي کبابي دی او بل څوک په دې نوم شته دی نه په دې کلي کې. بیا وده شو رب العالمین په 3م ځل په خوب کې ونی. تا ته ویم که نه 2 ځله مې درته ووی صاحب هغه خو شرابي دی لمې نه غواړي چې ستا سلام. وی همدغه شرابي له ورشه اوس ورشه شابه زما سلام پې ووایه. را پاسېد را روان تپوس کوي بشر وی همدغه یو کس دی. کور ته یې ورغې دروازې وډبوله. بشر څه شو؟ وی خو تلې شراب وله. هغه شراب خانه کې اسوته خلک وی کلب ورته وی او که څه ورته وی چې شراب پکې څکلي کېږي هغې کې ناست شراب وله تللی. نیغ راغی چې راغی مولانا صاحب سره کونټی دا پټکې په سر دی جامې خشتا چولې دي چې شراب خانې له راغی څوکیدار نه تپوس کوي بشر شته وی او څه کوي؟ وی صاحب دننه دی او شراب یې څکلي دی او شرابو کې لت پت پروت دی. ورشه ورته آواز کما ورته یاد که چې فلان کې مولوي صاحب راغلی. هغه ورمنډه کړې چې ورمنډه یې کړې بشر اوس شرابو کې لت پت پروت دی. ویې لقاو بیا وړقاو اوس هغه شرابو کې نشه پروت دی. وی ستاسو د کلي هغه پلان کې بزرګ پلان کې مولوي صاحب راغلی تا سره کار دی. بس را پاسېد نشه ته وتښتېده. خیال یې دا راغی چې ګنې دغه راپسې اسرائیل علیه السلام راغلی دی. زما مولا با څه کوي چې ما پسې راځي، بزرګ څه کوي چې ما پسې راځي او زما تپوس کوي. د هغه ما سره څه دی او بیا شراب خانې له ما پسې راځي. داسې معلومیږي لکه چې اسرائیل علیه السلام د انسان په شکل راغلی دی او ټیم مې جوړ پوره دی. خدای خیر پکې واچي. دا یره چې په سړي راشي هر څه ته بیا وتښتي. یره چې راشي الله دې زمونږ په زړونو کې د خپل ذات یره پیدا کړي. مونږ چې دا منډې دي او ترړې دي که نه دا مونږ نه الله ير الله ير که الله زمونږ دې زړه کې دلته کېناستی دې زړه کې دلته او مونږ په دې زړه کې سوچ وکړو چې الله که زه ګناه کوم ته یې نه ته ته خبرېږې. الله که نیکي کوم ته ته خبرېږې. الله که زه هر څه کار کوم الله ستا نه غیب نه دی. یاره رښتیا ووایه تاسو ګناه به بیا څوک وکړي نه. یو بزرګ له یو سړی لاړ ورته ویې یاره ګناه نه نشم صبرولی ته دم راته وښایه. وی داسې ځای کې ګناه وکړه چې هلته هېڅ څوک هم ني. بس ځه کوه ګناه اجازت دی تا ته د ګناه نه صبرولی کوه خو داسې ځای کې به کوې چې هلته به هېڅ څوک هم ني. او مولانا صاحب اجازت تیره دې خبرې بالکل درته اجازت دی خو داسې ځای کې چې هېڅ څوک هم ني. لاړ کور ته ننوت کوټې ته ننوت دلته خو هېڅ څوک هم نشته. د ګناه اراده یې شروع کړه چې سوچ وکړو یا لکه ما ته خوا مولوي صاحب چې هېڅ څوک هم ني دلته که بل څوک نشته نو الله خو شته که نه الله خو شته. بلې تنګې کوټې ته لاړ کلي نه لرې وتښتېد جونګړې ته لاړ هېڅ څوک هم دلته نشته نه کور شته نه بچي شته نه خلک شته نه اواز شته. یاره ما ته خوا مولوي صاحب وي چې ګناه به کوې خو هغه ځای کې به کوې چې هېڅ څوک به هم ني الله خو شته دلته که نه وایه که نه چې دا جړه له راوستل چې الله شته رښتیا ووایه او به کې ګناه څوک نه الله مو یېر دی ځکه ګناهونه کوي. رب العالمین په دې سر حاضر وګڼه د الله علم په دې خپل زړه کې وګڼه چې الله ما نه خبردار دی د ذرې ذرې حساب به را سره کوي. قسم په الله که ګناه وکړې قسم مې درته وخوړ او که دا ګناه مونږ کوو زه یم کوم تاسو یم کوئ مونږ خو رب یېر کړی دی. رب العالمین په دې زړه کې مونږ اچولی نه دی. نو بشر حافي باندې دغه وخت کې د الله یره راغله. او بس اسرائیل علیه السلام راغلی دی
او د انسان په شکل دی او سامې وباسي په منډه صاحب راغی لاسونه یې رپي خپې یې رپي دروازې لره ورسېد مولانا صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام صاحب تاسو څنګه راغلی یې زه خو یو سوال جواب مې تاله راوړی دی هغې له راغلی خو یو وعده به راسره کې یو وعده به راسره کې صاحب څه سوال جواب دی راوړی وی یو ډېره عجیبه خوشخبري مې دله راوړې ده یو ناشنا خوشخبري خو ستا د قسم یو کار کې ما ته به هغه کار ښیې چې ته څه داسې د نیکۍ کار کې وی صاحب ما ته ګوره او نیکۍ ته ګوره مونځ نه کوم روژه زه نه نیسم حج ما نه دی کړی په دنیا کې یو بدعملي داسې نه ده چې ما دې نه کړی شراب دغه اوس هم په نشه کې پروت م ما ته ګوره او نیکۍ ته ګوره مولانا صاحب ما معاف که څه خبره ده وی نه څه نیکي دې شته پورېږه خوشخبري درته کوم څه خوشخبري ده وی نن شپه مې 3 ځله رب العالمین په خوب کې لیدلی دی او چې هر ځلې ووینم دا راته حکم کوي چې ورشه په دغه بشر حافي کې دا شرابي دی زما سلام پې ووایه هسې خو الله در باندې سلام نه اچي بس سړی په ژړا شو په چغو چغو په ژړا شو سړیتوب پار چا کې نی او چا کې ویم په چغو چغو په ژړا شو باسه شرابو بوتلې موتلې غورځولې پټکې را پسې کړه د مولانا صاحب ډېر خلک وایي مونږ رسول الله مبارک په خوب کې ولید قدر و قدر رسول الله مبارک بیت الله مې په خوب کې ولید مدینه منوره مې په خوب کې ولیدل ډېر خلک کې دا خوبونه یې چې دومره د باندې رب فضل وکړو دا ښه خشته څیزونه یې درته وښول بس الله ته ورنږدې شه توبه وباسه ګناه به دې ډېره کړي الله به درته معاف کړي خدای پاک ته توبه وباسه بازار سے پرېښودل راغی وی خما باندې خپل رب سلام وی 3 ځله یو ځلم نه بیګا در باندې سلام وی مولانا صاحب ستا په لاس مې بیعت دی باس نن نه پس زما د ګناه نه توبه باس دومره زه الله ته نږدې شم چې پروردګار په ما سلام وی ته زه څه کوم ما سره الله څه کوي زما څه ګناهونه دی د الله کم فضل دی زه د خدای سره دشمني کوم الله ما سره دوستي کوي الله اکبر دا زه په کوم لار روان یم الله ته ما سره څه کوي ګوره بیا یم پړه کې هغه درد و بس زما توبه ستا په لاس بیعت نن نه پس به لوی الله نه خفه کوم لوی رب به نه خفه کوم چې څه وایي انشاءالله منم به وی دا خبرې خو ستا ټیک ته خو بشر دا راته ووایه چې تا څه عمل کړی دی هغه عمل راته وښایه وی بس یو مې کړی دی راته رایاد شو نور مې څه نه دي کړی په لاره روان وم کاغذ په ځمکه پروت و امې راوچت کړ د الله نوم پې لیکلی شوی و مې خو د الله نوم به په ځمکه پروت دي خلک به پې خپېږ دي ساری به پې د پاسه تېرېږي خورو کې به لوګړېږي زما د الله نوم زما د پروردګار ښکلی نوم هغه د خپل پروردګار هغه خشته نوم مې راواغېسته پې خوشبویي مې پورې کړه او مولانا صاحب دغه پټکي کې مې منډلې او عزت ولا دونه کوم چې شراب خانې ته ننوځم نو بارې میخ کې ویزان کم او چې بیا راځم نو لاس ووینځم پاکې کم او میخ نه راوالم په سر یې کم د خپل رب د نوم دغه عزت مې کړی دی بل هېڅ قسمه نیکي مې نه ده کړې وی ښه دغه وجه ده چې پروردګار پتا سلام وی رب العالمین هغې بشر نه څوک جوړ کړل بشر حافي رحمت الله تعالی علیه زمونږ د لویو پیرانو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا لوی بزرگان د ټولو استاذ او پیر او د امام بخاری او ترمذی او امام ابو داود او دا لوی د حدیث استادان داغي استاد د ټولو پیر او استاد ته الله جوړ کړ ولې د خپل رب د نوم قدر وکړ د الله د نوم قدر وکړ زما د الله نوم به په خورو کې لوګړېږي زما د الله نوم باندې به ساروي خپېږدي زما د پروردګار نوم باندې به خورې تویږي دا چې ته زما ضمیر برداشت کوي رونو دا خو صافه خبره ده ما درته ووي که زما د نوم ته قدر کوې نو زه به دنه خوشحاله یم او که زما د نوم بېعزتي کوې خامخا به خفه یم دغه رنګې د الله د نوم که دې قدر وکړه عزت دې وکړه الله به درنه خوشحاله وي سلام به در باندې را لېږي سلام که قدر دې ولا ونه کړه سوال نه پیدا کېږي چې الله